ملګرو د کوم ګرانۍ لهر چې زموږ په ملک پاکستان کې راخور شوی دی، وزرې خورې کړي دي، د خلکو ژوندونه تنګ شوي دي، خلک په خودکشو مجبوره شوي دي، د بچو د خرڅولو سلسله روانه شوې ده، لوریانې خرڅوي. په دې حالاتو کې حکمرانان په بهر ملکونو کې چکرې وهي، یخو ځایونو ته ځي، نو دا دوی سره ضیب نه کوي. زما خپل دا دغه چې سر یې پټولو په دې پاکستان کې له ما مخلصه قیادت ونه لیده چې هغه د دې قام سره مخلصه وي او د قام ورسره فکر وي. خو څومره ادارې دي نو هغوی د ټول دې پله پاملرنه وکړي او د قوم دا ستونزه دې ختمه کړي چې ډېره لویه ستونزه ده. نور بس دې موږ پاګلان شو، نور بس دې موږ په ژوندونو باندې تنګ شو. اوس خبره د برداشت نه وتلې ده، اوس زموږ په سر باندې راله. لا خو د یووالي ضرورت دی دې حکمرانانو ته، او خو نه یو کېږي. نو دا قام له پکار دي، بلکې موږ له پکار دي چې دا ټول موږ راغونډ کړو، په پړو یې کلک وتړو او د سمندر دغه کبانو ته یې وغورځوو چې دا ملک ترې نه صفا کړو. د دوی نور دې ملک ته هېڅ ضرورت نشته. دې ملک نه یوه ټۍ جوړه کړې ده، دلته کسټۍ کوي او چې وزارتونه وکړي، مزې چرچې او ځان پوره کړي، نو بیا بهر ملکونو ته تښتي او هلته کې بیا ژوند کوي. دې وخت کې د قام چې کوم صورت حال دی نو ډېره بدحالي ده. ډېر زیات راته افسوس دی او ډېر زیات خفګان دی راته چې دې وخت کې د قام ژوند هغه ډېر زیات په دو او په ضلالتوب کې لګېدلی دی او هر یو څیز ګران دی. او بیا د بجلۍ بیل نه غونډه ټیک جوړ کړی دی. نو دا اوسنی انوالحق کاکړ په دې هر څه کې ککړ دی، نو دې هم د په خپلو پالیسو باندې نظرثاني وکړي. د دغه کورسۍ خل نه دي، دا کمې خبرې چې کوي نو دې هم تیرې په مرخمونو باندې، په زخمونو باندې هغه نمک پاشي کوي او نور راله درد راکوي. نو چې کم چم ګاونډ کې داسې غریبانان دي، د خپلو غریبانانو خیال وساتئ. دې وخت کې ضرورت دی په موږ یو بیل امتحان راغلی چې خدای پاک وس ورکړی دی او خدای دې د حکمرانان ذلیل او خوار کړي چې د قام طرف ته پاملرنه نه کوي. نه اخله حکمرانانو خلاف یو، نه اخله حکمرانان د خدای تباه و برباد کړي.